الله سلرک مولا سره غوته و د سیلورو باغی باندې ټکی لیکلو هجای په لیکلو ما غبل طرف د کور پر خیدن سړیاریان وی ته سوای ما زه سوای ما خود دې هغه بل یې سچدا نو هغه د کور پر خیدا سړی بیا څه کیستا کاری مر څه کی میکاری کنه دا تالی کړي دې بل مرګري وی دا چې کور کې دی رانی متا څخه نو خود به چاته ګوري نو درنده بوته لګیدلی هغه شی ابل ګډ کې خدا کو زیر رنگی زیر شوی دا سارا می تو بیتر کن کسما دا تایوزو عربو کی دی بنیادو رتیمه بیوتو رتایم جمع رازی کورا باوت بار تا باوت یو قسم بوٹیو نو دا اگه دوارو سانگی بے غوٹی کری دو سانگی بے دا اگه غوٹا کری دا دی مطلب داو چه خیدی تا مجرنده وولا اوز بنا دا چاہتا گوری انا با دیتا تو گوری نبولا رازی نو سفر نا چی واپس راگا نو اگه تا بے قتل کاغا غوٹا وا نو دا بے جرنده کلا کلا چا پرانستی ندا کاغا وچا تا پسیره سر یاد سارو پتلو سر اغا بیرتشی وا نو بیزا کافر ہوشوا کانا جننده چا ماتا کڑی اخد لگڑا وڑا کرلا میں دا دیاغا کسب کڑی آریان شو تا خود غر کما دا سی کفرو نکای تاویز بے دیده کی بے تاویز وٹا کڑی پای پکڑای دا پاسا نو آغا تاویزون اللہ ختم کرو بیا بے لری کر بیا پاگلون لری کر الاشراک الفعلیه ندی تا حد نشته حد آنه تشمار شته اصول شته قرآن صلور اصول خود دی با اشراک فعلیه که ده مثال ویم دی روز کی وعده خدی ہوئی اپا دی کی خنه دی پیغمبر خونه کرلا که قرآن ویلی دی نی دی ویلی نو تسنگو دا روز خدا او دا خنه دا خیرات لدا روز خدا دا جمیش پا خدا یا دا مری اول دری یا و ما خامون دا ما خام لکول خری ثواب دے پکی سلیختم کی ثواب دے اغا مقررول روزو لمقررول دا جمیش پر روجی لمقررول دا جمی روز دا جمی شپا تحجد لمقررول دا شوقه در شپا خاص عبادت لا دا شوقه در شپا دیرو خوراکون لا دا شوقه در شپا کی حلاله کول دا طول کارونه څه منع او څه ضروری څه تحلیل او څه تحریم کم دین دی چا د تفونه کړل لا دوری پوری خبر او خلقو کی ضرور کی بے جوڑ کولو یا پیزار بینن مپک پکولی دا روز نیمگری دا بدن بیا نیمگری پاتی دا بدن سار نا پک پوکای چه روغ رضی نو بیا بتا سر طولو مری اکانا دا نیمگری بیا دا مپک پوکا دا کور نوزی نو مخی لگوری چه سشی مخی لراغه دا غن بدفالی غسل الاشراک الفعلیه چرگا بانگوی نو سپیرائی گرنل دا سپیرا داوش دا کورو لرکول غواری اگو سپیران دا غوانا دا مانا دا چه مانا دا نو اگه چگی باسی مستی دا مستی را غستن دا خو برکتی دا نو دا بیدا سپیرا دا بانگوی دا خبر خو پکی تخوا چه چرگا جنی دا کنا نو دا جنی بانگ کنه دا سپیرا کار دا دا خبر خو په دین کې نه وي چې دا جنې دا وبامه نو عالمانو او تکرهو اذان النساء چې څه کوي دې نو کو بام وایي وسني یو کو د دین خلاف دی بل आवाज کې خوږواله دی आवाज کې نرمواله دی په څه پکې تا نو وګو ته یې نیلی ډېری خلک دې جمع کیږي الکان کا الګ نه تا برکتی ده کنه مبارک ده بار طرف وایو اواز کوم کوندې له دا سپیره ده چې څنګه سپیره والے غانې تا مسپیره ده سپیره نه د باندې راځي سورج واز دوشي ده
داوات پر یہ گڑ جزو کیوں دی کی گنور سارو کی کلمو کی سٹان سٹانی غوٹی غوٹی دا غوٹا شیبو ناغا بیا غوٹا پر دین جزاشی ناغا کی دا بانگی آگئی دا دیر برکتی دا غوٹا کو کارتا کاتلا با دا بانگی آگئی برکتی دا بانگی آگئی برکتی لائنا نوم خود دا غسی برکتی دا خلق کی سنگوی اشراق الفعلیہ تاکیس اولو بقدیس خیر و شر مانا برکت و بی برکتی جانا ایسریت بانکا انجوانی عمل وہ تصیر فعلی و لیکی لکہ سرے بیلوزی کئی وہی کافر بیلوزی دیو کا لکہ تینا کسو سکے لکہ دی بیلوزے پورو دیں اس میں کافر تیرے نہ سڑیاں بھی خدا کار دا کافر ہوتے ہیں مسلمان لکہ بکار کیا غجدہ کاری دروغ ہوئی دیزے اجری گی وہ ہندو دا شکار سڑے کئی نکہ تپوستے ویدے ہندو دے ننوی دا کار ہندوانو لپکارو کا کولے نو چی ہندو کولے بیدی نہ کولے نو دے ولی کئی دی معنی بان قرآن ذکر کے حرم ذالک علی المؤمنین الزانی لا ينكح الا زانیة او مشرکہ والزانیة لا ينكحها الا زان او مشرک وحرم ذلك على المؤمنین من کریشے دے دا پلیت کار دا پلیت سر ہوگے کیدل علی المؤمنین ایمان والا بار ایماندار لسبکا دی چی پلیت جنے کے اخلی ایماندار لسبکا دی چی پلیت لک اخلی تشپخو خواہش بانی خواہستہ دے پلیت اغاخلی دم دے شاخل لے دا اغاخلی حرم ذلك علی المؤمنین دغلتا تحریم مانم دارا قال اشراق الفعلیہ کی یو قسم دے تحریم ما احلہ اللہ دویم قسم دے تحلیل ما حرمہ اللہ تحریمات العباد دیو کو نبل تطلولا روز خاص کئی اددی بے دو استاد نتا پوس کو جو استاد کڑا کو کم رز بخی ناغا باوتاوی چی میاش دوبا دا دمکوا بیا بے تو روز پاو خودلا نو اللہ روا کڑے دے سفر کول کڑا کول گیوزین بل دے تطلل اللہ روا کڑی پابندی پہ کندے خیر تو پہ گولی پابندی لگائی تحریم ما حلہ اللہ یا تحریر ما حرمہ اللہ اللہ منع کرے دے یو کار دا اللہ دین کی نشتہ دے نو تے ولی دان تروا گانی دیو وقت سرا دیو شی غلط گانل تحریم دے یو شی دے پاگ وقت کی غلط اگر روا گانل تحلیل دے نظام نے والے کئی دو مسئلے دے گن فرو دی انشاءاللہ سورہ مائدہ کی کچھ جندیون تفصیل بکوم درم مسئلہ تعظیم د حرمات اللہ یا بیادبی کول د حرمات اللہ اللہ سجدون معظم کری دی برکتی کری دی او قدردان دی اللہ سخا داغی بی قدری کول داغی بیادبی کول دا شرک فعلی دی سرد لگن چی معظم و توی دا تعظیم دی و عملا داغی تعظیم نکی دیتے ہوئے لکی بیادبی دا شعائر دا اللہ دا قرآن بیادبی کول شرک فعلی او دا بیادبی دا عزتمن کتاب دا اللہ دا جماعت بیادبی کول کم کار دا پارا چی جماعت جوڑ دے داغین اصلا بل کار کے استعمال ہو سرائی کی نہ جوڑا کرلا دا جماعت نہ سرائی جوڑول لوخی پہ کی پراتے دی کاٹوئی یہ خیدیا پتیلی یہ خیدیا چیزوں نے خیدا چشل لے دا دا تبلیغ نے دا پارا چرازین دا دا غور پارا لوخی مگی خیدن دا سرائی دا دا مڑی کٹ دا مڑی دا لمبولو تختا دا پا جماعت کی پراتای
عام جماعتون کی دی جماعت کی نشته دا سو ګوره په ګوټونو کې نه به پکې لوخې نه نه به پکې تا کاټي نه نه به پکې بل څه شي نه دا په جماعت کې دا ولې جماعت کې دي څو خبرې دي دا سپیره غني نو کور کې څوک نه پریږي دا سپیره دی بیا پیساره مری نو کم د مرګ نه پاتې شه دي ابینیټه څوک مړل چې نیمري هغه د مړي په دې کټ سملاوه د مړي په دې تختای سملاوه نمري هغه اچمري نو ته په پالنګ واچو هغه بیا لته ټکې مری با پاتې کیږي نه دا سپیره غني په کور کې دي نو نقصان جوړيږي دا سپیره غنل شرک دی عمل د شرک دی بیا دا جماعت کیږي دا د جماعت بیزتی ده بیا د بیده تعظیم د شاعر الله پکاره ته کور نه پرې د جماعت ته سپیره ښکاری جماعت کېږي وې دا د ټولو خلکو پکار راځي نو جماعت یې پکار دي نو بل دی ولا جوړ کنه چې ټول خلکو پکار جماعت نه بار ولا ځای جوړ هغه کې پراتی بلکې لاخه خدا دا چې جماعت نه بیرته ځای جوړ کې کوټه جوړه کې غټه هغه کې وګومي د مړي د لمبولو زیوی پکې تا ځالته ولم بیرته سنبال کې جنازې روان کی وګوي نو بیا زیات دا پکار دا نه کار نه کوي او کټه تختو په جماعت کې پراتی بے ادبی د شاعر د الله بے ادبی د شاعر د الله مړی چلمبئی نو لاسته څه پردا چي څه چیړی اچي هغه پکار د چې دومره پیرړی چې په دې لاس وول سره د مړي په وجود د مړي د وجود پیرړواله نریواله د دې پته وته نه لګي یعنی د لاس نه لمڅه چا پیره کی د لاس نه شړې چا پیره کی زړه یا د لاس نه کمبل برغ کی یا صادر برغ کی هغه چا پیره کړی اپاغي باندې غزوینه ویني چې پیرړو نری په کې نخ کاریږي تو دواله په کې تنه محسوسي دا خو نو دا خو نه ان دا چاوي پردې له بده اندو په کور کې اټای کې هغه ټکي پوتو جدا مستقل وېدار پردې ټکي دي چې دا غینه به مچ پور را پور و مچ خامتا او دا به واغستله نو کڅوړه به مولانو جوړوله کپن ګندلو په مولا دي کڅوړه ګندلو په مولا دي نو کڅوړه به ګندري ادا ولی د دینه بستنه تار پاتې شو نو تار استن به دل په کوله کې کیو دیوانه بیا سابق له پرتو ګندي دا به څه نو ستن کبر چا پکار سو هر زمیدار څخه بستن وا یا به ټوپۍ کې خوا یا په کول کې خدا به څه خوا نو کو بنو ضرورت شو ملا سے تبستان شي او داسه تار ورزرو دستنی تان د پاره تار د پاره به ګندل الله د دې ټول ذلتونو الله خلق خلاص وسیم نه مونږ وسیم قدردانی نه کوي اپا مولا سره غاندي غزا له غاندا کنه ستا پلار مړ له کپانو له جوړن ټول خپل غاندا کنه سګران کار دی خود دو صادری دی صادر کمزور دی نو بل سره غاندا کپلو پلان ټوکی پلان دی چا پیریږي تنخه په آزاد بل تاجت نشن دو یو صادر او بل صادر او دریم صادر هغه په مېل کې سوریو کا جو سر ته واو نیم بدلان شي نه پاسې جوړه خبره دا په استاد باندې هر ځای کې دا په استاد باندې نو دا ګندلی او دا پردا نو پردې با ګندلی نو پردا چې وو پیوا چولینو په لاس پردا شدا او کنه څه فرق نه کوي دا به بیا روس وینځلی روس نو واسات کې بل چې الله سره ورول څنګه یا به وینځلی اتا خو به کیو به تراخ نو دا عمره لیش ټوکی پاتې شو درې دا درې ټوکی با یا استاد لور کړ نو هغه به تنه ټوخاله جوړول الله یا به وی دیلا د دینه قران شریف له کسوړو جوړو معاذ الله کسوړو جوړو قران الله دا دیله پکار دي سپک شي بی قیمت شي دا به قران باندې سوت کو دا به جمعه تولېګل جمعه کې خو اکثر مناسب خون بو طالبان به کې او خونان به کې تو دا غول ولېګل دا به ولې ګورل دا چې د مړی د غم باره کې ډېری لوی پلیتای ا د ټول بنیاد سپیرواله غواړه سپیرو
مړی چې په لمبون د کولال نه به له نوی لوښي راوړو د زوړو لوښو باندې نه کېږي ولې دا سپېره کېږي بیا سپېره شو بې برکتي راځي د کولال له کوره باندې نوی منګی راوړ دې منګي چې وې دومره یخته وي دا منګی به په خانک کېښو او اوبه به تودې کړې خانک سره چې په کوم جام نو هم په دې جګ هسې لوښی نه پټي هغه منګی به پټاو چې به پې ولمبل نو دا کوزه نوی کوزه د خاورې نوی منګی یا د استاد کرا یا جماعت تا د سپیرو دې جماعت ته کدا سپیره نه مانی نو کوړی ول نه دې الله دا بیا موږ سپیره کیږو په دې باندې اګه سپیره تخکاری ګنو جماعت ته ولې لګي د سپیرو دې جماعت ته د جماعت بیا د بی په قسمونو دا سې د مونږ متعلق ډېر خبرې دا کتاب اوس شایع شوی دی عقیده موز او ضروری مسئله اخر کې د غم چې سن روا طریقې دي لیکلي ما بدعت چې شرکیات د قسم دي نو دا ټول کارونو دا په څه وجه باندې کول دا سپیره غنل چې سپیره غنل جماعت ته ویلګل یا استاد ویلګل بیا د بی د شعائر د الله بیا د بی د شعائر د الله د جماعت نه د مړي आवाज کول دا بل ګړبړ اصل په دې مسلې شروع شي د مجلس خبره نه دا کی دغه مولای په خپل کوي आवाज کی ضروری اعلان واوري چغه بشي یو جماعت نه یو ته ټلیفون شي بل نه بل ته شي بل نه بل ته شي سره دغه نه چې دوی د صد کوي ما سره جدا ناروا دي کاغذ وسمشتي نه ناروا دي من کوله کلی شو خلای چرته چې من وای کی من کوله نشي بیا د دې شاعر د الله جماعت نه دی आवाज کوي مولا یو کلی ته جواب ولګو پلار مې مړ دی او چې جنازه کې تاسو اعلان وکړ د خپل لغنه لاؤډ سپیکر ہوتا تو پیدا کی لاؤډ سپیکر دی انګر دی هغه کې اجازان قوم دی زال جمعه زال لاؤډ سپیکر جواب نو تاسو आवाज وکړ چې اوري دي شي هغه نه کو आवाज نه کو جنازه لاړ تاسو आवाज نه کو الله دې خبرګام ولي شي چې ناروا دي غلط بس بیا نو تاسو دغه په مذهب نه څه کو چې هغه دلیل سره خبره کوي په دلیل خبره کوي بیا پلان له صلیختمه کوله مولا دی مولا صلیختمه کوله بیا غو ته جواب کوي اعلان کوي چې خیرات له څوک راشه غو بیا ونه کو په خپلوم لانو ودا والی هغه ویلی چې دا ناروا دي او ودا په کلا بل دا اوس اهانت د شاعر د الله بیا د بی جمعه خود دې ځین نه ا د جمعه نه چې وباسي نو چې مونږ له چې وباسي اصل اختم له چې وباسي نو بیا دلم چې په کاری کنه چر کا سبا زمونږ اشر ده وخو تاسو ټول خبر شه راځي پلان کړی تا هغه کې کوم ګناه سره کو پر خبره خو نه بیا د دې خبرې اعلان پکار دی کنه ضروري ده چې د پلان کې سړي کوژ نه ده پلان کې کور تر غون شي یا پس شپه دا غو وعده دي اته سره شي چې کټونو موټونو سره وړای دا کومي خبره دا خبره د کو پر خو نه دي نه ناروا دي داغه منع کړی دا ان نعیو من عمل الجاهلیه د مړي د شهرت لپاره د مړي आवाज کول دا د جاهلیت او د بيدینۍ لار ده د واده کو جن आवाज د بيدینۍ دی دغه کو تشهیر پکار شهرت پکار دی خلک خبر شي ټول یاغې نه ناغه نه کوي کداغه سړیو کو چې زما شر د تاسو ټول راشه خدای خوشاله کوه خلک لوري وای وای وګورته دي کافر تا د جمعه په لوړ سپیکر اعلان وکړ که زما دي خبرې نه څه پچ خو نه شو جمعه کې چې پچ وشي یا میچاځي وکړي ستاد هغه نه کیږي ستا غروا دي او چولاند دي نو سبا څنګه جوړ کی او دوه ستر ګوړاند د زړه لاند دي د زړه د ستر ګوړاند دی یوازې د زړه نوړاند دي نه پیږي په خبر باندې یو جمعه کې د خرو د باندې اعلان وکم اوره ویکار شه د نن نه پورته خر پرانه ده قچر کچا پرانت نو 50 روپے جرم دی زته نه بیرته ناسم ډیر لور مې الله دې جبا چاړی کا الله دې چاړا کا تا خدای غر کا وسم کی اعلان وسم کی منشی دی بیا د دې شاعر د الله سړی منزل را راو موز په نبی علیہ السلام پسیو او رکوع رسیدل نبی علیہ السلام رکوع را دیر اگرندې شو چې رکوع ته ورسم در اگرندې کېدو د خپل आवाज پیغمبر اسلام واوري او بیا دا غزنه چرانیزې شنو سب تلاندې رسې نو ټیټ شو دسي چې رکوع ته ورسم پیغمبر اسلام یې چا
دا ما وکړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی بیاو نکی دا د ټیم چې بیاو نکی عام قانون یو خو چې څوک جمعه ترازی د منظر پرونو په ادب راځي جمعه تدن نشو په ادب دی راځي درزاره د خپل نو باسي منډه دی نو ګړندې کیږي دی نه نو فما وجد صلى وما فات قضا چې کوم دې ورسو دا غدینه پورته وموږي چې کوم ته پادشه دا غیر بیا ځل ورسو کی دیکھو چرا روان شیر د کورن دی په مانځ کې دی دانه چې د رکوع رسول غند مانځ ثواب شو د امامت چې اون رسولونه شو دغه خو ثواب شیر ان کې امامت ته شلو مو او چې دې راغې د امامت په نیت باندې راغې السلام ګرځیدل د بیا هم الله د امامت ثواب ورکړي نو منډه صلوات ادا غدن راټی شي ولا تعود زادك الله حرصا ولا تعود الله د استاد دین سره د جماعت سره مینه نورم زیاته کی خدا کار بیاونه کی دا ته په مینه کو د جماعت بیا د بیرځي د جماعت بیا د بیرځي په کېتا بیا د بی د شعائر د الله دا شرک فعلی دی کول دی دو مسلې شو کا یو مسله درې مسله دو مخ کی دو دا او په دویم قسم کې دا اوله مسله بیا د بی د شعائر د الله ناروا دي مشرکین و قولهم اکیهم دا شرک فعلی دی دویم قسم پا دی عنوان کی تعظیم دا شاعر دا غیر شاعر دا اللہ کی نخ یادگار دا دین دا اللہ ماوی جماعت تے کتاب دے موز دے بانگ دے روجہ دا رمضان شریف دے حج دے عمرہ دا بیت اللہ دے دا چیز سری دا اللہ دا دین معظمات کی یادگار دی دا دی بیادبی کول او دا بیادبی دا مشرک عمل لے دا شرکی عمل لے دا کفری عمل لے دا کفر کار دے یا پی کافر شی یا نشی و عمل لے شرک دے دا شانت تعظیم دا شاعر دا اللہ کی دا مسلمان مشر ادب کول مسلمان دے سپینگیری شوئے دے کمزور شوئے دے دا ادب کول دا شریعت پر حدود کے دن ضروری دی احترام کول دا ځان ادب دی سبا ستا باندې دا حل راغی تا به خلک ادب کوي نو دا تعظیم دی د شاعر دا نو د بی ادبی کول د مشر بی ادبی کول د سپینګری مسلمان بی ادبی کول دا بی ادبی د شاعر د الله وکي بچي مسلمان بچي د مسلمان د کور الګ دی کې جنې دا شاعر دی د دو مینه دو سره کول ضروری دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی چې هغه څو خبرو کې ویل دي چې دونو کې سره شفقت نه کوي ورو کې سره مینا کول نو زمون نه دی ورو کې سره مینا کول دروشي سختي سره نه کول نو مینا سره صدا مینا ورو کې ته د دین خبره خو دي ورو کې کنزل کې ها بچیا کنزل مکو ګناه دی تا ته به کنزل کوي بدی بیا باندې کې په وش یو مشروط وي بل مشروط بیا به کوي بیا باندې کوي به زه اولاد له لاره کې بچی لاره کې به زه مودري کا لار بنديږي څوک به سرول کی ته وو وردیږي په طرف ودرېږي چې زی په طرف ځه دا شانته یو اٹھې ته ودرېږي بل اٹھې ته ودرېږي زوريږي بو کې سره خونه دادا د الله سره سره کو پیسې څنګه شته ته شی لو اخ لور ک کدا نه روان کړه زه به چوي کوړه له شډوړه وکړه مور ته دې ډوړې درکې ګورې چکه واخله د الله ساټه دې پردو ته سره ګوري زوريږي ته پغلا باد شي په دروغ باد شي دروغ نه منکا شفقت پړو کې داري دوستانو لدا جوړ کړي چې په سر دی وللاس کې خو اڅو وختې دلاس دلان درالو یو کوم رسوبونه الله درکړي خدای کار دی په دې نرم او پستو پوزي شوی دي چرته دې ګران طرف ته فکرونه کو دغه سره مینا نه امیر صاحب مینا سره دادا چې ستا ټای ته ودرې دل میو پرته د خواګو پروتي زوريږي خواګو للاس کې ور روانه کا زکورته لا شبو چوره زکورته د چا ټای په بخت مودريګا دا شفقت ولی نه کوي نو الته په پلمټ ورکول وړي کنه د پیپل مټ زو ور کوي او په ساري لاس کېدا چې ستاره پیچې زینه په سر لاس کې دومره ثوابونه آرام دي شي کده ټکي ثواب درکې پوری کی شفقت کا شاعر د الله نه د عالم عزت کا د شاعر د الله د عالم عزت سره د عالم عزت د دې وکټ کې سره مکنه پښتاني د عزت کې کټ کې مکنه بیا د بیرځي سب کې سره نږدې مو درګه بیا د بیرځي
دا ودرېږه سره خیر دی دا عالم ادب دا وکړه چې څه وایي د تا هغه ومنه چې څه درته وایي هغه ومنه عالم ادب دا وکړه چې دی د الله د دین نه خبر دی زما ذمہوار دی ما ته به دین ښیي که هغه درته ونوي ته د ځان نه تپوس وکړه په خپله یې تپوس وکړه کور ته ورپسې لاړ شه مدرسې ته لاړ شه تپوس یې وکړه دا ادب دی خلکو څه جوړه کړله خبرې مخکې مه کوه هغه کټ کې سره مه کښېنه بې ادبي دی وایي بې ادبي او ادب کې فرق هم نه کړی چې د بې ادبۍ ځای راځي بیا پروا نه کوي استاد به په لارې روانې دی به تل ها مولي صاحب خبره کوم یوه خبره مې رایاده شوه یوې مسلې تپوس کوم د مسلې زوی د تپوس ځای وپېژنه که نه تپوس ځای د مسلې کم ځای زرګر په دکان کې ته د اوسپنې تپوس کوي هغه به دې په خوله نه وایي چې د اوسپنې دکان دی د مسلې د تپوس ځای مدرسه ده جومات دی یا کور دی خو هغه وخت چې په کوم وخت کې هغه د مسلې لپاره فارغ دی هغه به باری په کار باندې د کور ته ورسي ناس بلانی ورور څه چل دی مسلې تپوس کوم نو زه چې تر اوسه بارم تا تپوس ونه کوم اوس ته راورسې مسلې تپوس کوم کور ته مې نه پرېږدي نو کېناستو ته سړی نه پرېږدي مسلې تپوس ځای وپېژنه وخت یې وپېژنه تپوس وکړه کله داسې هم شي دي ما لیدلي دي الله الحمدلله ما ته خو چې اواز نه کړی نه همت دا کي دی خوړ کې یادې دی چې اودسخانه کې ولاړي لګیا دی او دس وچې خسنې اټک وایي او صاحب ولې چې یو خبره کوم ولې چې بوته مدريږي یا ولې چې ولې ودرېږي وای دا د خبرې کول وخت دی چې لګیای دی بوته ودرېږي اسی زما یو خبرې ته فکر شي مې دا بسنګ نو اسی ته تاسو له فکر کېده پکار دی نو اسی مې ته فکر شو د مولا نه ګپی جوړ کړل ولی مولا هم ځان ګپی کړل نو څه وته جوړ کی هم ځان ګپی کړل الله یو ماستر زمانه کتاب یو کتاب البخلا یو متنبیه د ایمه د عربی امتحان ورکو او په ټول صوبه کې بیا دویم نمبر پاس راغلی کتاب یو مینه ډیرو کومه وخت د زخم هغه وخت راځي تقریبا یو لسنیم دولس بوجو پر مې دغه د کناسم سره د مانځنه سبق ویم نو چې دغه ټیم له بیا تر دې چې دلته کې حاضر زبته سبق ویم ښه دې مینته کې دغه وخت ډیره ګرانې مې مسپخین مازه بشه مانځه کې مازه بشه وته ټکه یم کتوي یو تورې پابندي وکړه بل راځنو ته نه لاړم نوراغه اغل تراغه نوکر راولېګو هډ ماستر سره راغلی چې ما سبق وای مې تر اوسه پورې جماعت کې ماستر چرته هغه راغی ته وی نو بیا راولېګو وی چې ما ډېر وخت ضایع شو ما ته وای چې سکول ته دا لار په سبا چې راغی مې ستا وخت ضایع کیږي دا به وخت ضایع کېدو ولا زین تا ما وخت نه خو زمو وخت نشي ستا د ماسترۍ وخت دې کته انګریزي الله تاسو سره وخت دی اما انګریزي نه زما وخت نشته دی دغه ټیم ته خو دې کې یو ملت نه روسو شو بیا به د جماعت کې نه نم بیا په خپل ټیم راځي زیله میرا اوس چوکاوي غملا سم شو بیا دا فکر دا جوړ کړی دی چې مولا خو ما درای دی چې کلام ماته وایي نو خپل قدر په خپلوم پیجندل غواړي چې زما قدر شته کې نشته دا پیجندل غواړي کنه هڅه وکړي کی ځان په خپل سپک کی نو خلکو ته سپک شي د شاعر د الله مې عالم د شاعر د الله خو عالم د دین مولا نه عالم د دین الله د شاعرونه دی عزت کول بیزتی کول دا داسې ده لکه د پیغمبر عزت د پیغمبر بیزتی ځکه عالمان وي د عالم په جوړ بیزتی کول سپک ګڼل کفر دی وي ځکه د عالم په جوړ دی کوي د کلیوالي په جوړ نه کوي اځ سړی ته په جوړ خدای عالم په دې علم په وجه باندې کوي نو دا کفر ته سره راځي یو شرک فعلی دا الله د شاعر به ادبی کول الله د ادب ویلي د شرک فعلی دویم قسم د مخلوق د شاعر او د معزز چیزونو ادب جوړول د ځان نه معزز کړی دي عزتمن کړی دي دا ګټه عزتمن ده په دې ګټه پکې نه دا او به عزتمن دي په دې باندې با غسل کوي او دس په کوي اپم به پیل کیږي
د ځان نه ګټه معظمه کړی دا دنی عزت من کړی دی د ناس دې عزت من کړی دی ونی نه شاعر د دین جوړ کړی دی د بوټی نه جوړ کړی دی د قبر د چونی د خاور نه شاعره جوړه کړلا د وبونه شاعره جوړه کړل کله زمزم غونی چې دی کی برکت دی دا په زرګونو قسمونو چیزونه دي چې د ځان نه ول عزت جوړ کړی دی او عزت یې کوي او هغه د ثواب ذریعہ ګرځولې ده دا دویم قسم د شرک فعلی دویمه مسله څلور شو کنه یو تحریم ما احله الله الله ندی منع کړي بندې ځان ته بنه غني دویم تحلیل ما حرمه الله الله منع کړي دي ادې ځان ته روا غني مثالی شکرانہ نظر منخ د غیر پنوم اللہ حرام کری دی ما اوہلا لغیر اللہ بھی اللہ حرام کری دی او خلق دا حلال روا بلکہ طیب گنی نو تحلیل ما حرمه اللہ دو مسئلے داغی مقابل دو مسئلے نوری تعظیم دا شاعر دا اللہ ضروری دی نو بیادبی دا شاعر دا اللہ کئی شرک فعلی اور سرورم مسئلہ تعظیم دا شاعر دا غیر دا درگاہ تعظیم کول دا ڈن گٹی بوٹی تعظیم کول بحیرہ صاحبہ وسیلہ حام تحریم کول دغا کول تعظیم کول دادی تحریم ما احلہ اللہ اللہ دین کرے نے دے روا کری دی او دو دی تحریم کی دا دے ماوی پزرگون اقسام دی دا دے تعبیر دا سیوں کولے شے نزور دا عبادو دا بندیانو پنم مانلے شے داشان تحریمات دا عبادو دا بندیانو پزان بانی منع کرے شے الاشراک الفعلیہ تعظیم دا حرمات اللہ التعظیم دا حرمات دا غیر صلور اقسام دا اشراک فعلیہ صلور اقسام دا اشراک اعتقادیہ غٹ غٹ دام حصر نکم بیشمار دی حصر ندی پا دیو جبان دی قرآن دا اشراک الرد دیر زیاد کئی ذکا چی شرکو که دا عقیدیو نهم پلیتی دا که دا عملو نهم تباہی دا داوم کی دیشی چی دا عمل شرک دا عقیدی شرک تورسی حبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا اعمال برباد دی نو تباہ دنیا نا بتباہ برباد لاشی نو دا ضروری وا دا مسلمات وا دا تمام انبیاء دا تمام کتابونو دویم مسئلہ ماوی دا الکتاب دا دنیا کی ہر وقت تقریباً لکونو اوشتے ایبا لکونو شتے ایبا دا دی لکونو مقام خلقو تا معلومو او دو طریقو بانی معلوم یا دا چی دا غلطی غلطی پہ کشتے یا دا و چی دے کی غلطی نشتے دا بالکل صحیح دی دوار خبر غلطی بھی پا دا غا تولی دا اللہ کتابون امتلل لکا سنگ چی بندہ کتاب لکل لے دا شن کتاب دا دے دا بندہ کتاب کی خطایاں نشتے دا شن تا وہ پدی کی ہوئی دا بندیانو کتابونو ټول کرنے دی نو دا شان تدابم کرنے غلطی با بکیتای دا اول راسدی کتاب متعلق دا خلق و خیال داو دا بنیاد دا سشی نہ جوڑے دو قیاس دا غائب پا شاہد باندی غائب دا اللہ کتاب لوح محفوظ کی لکو او آغا دا لوح محفوظ نراغل کتاب آغا دلتا کہ دی کتابونو پا طول بانی اتالا سمرا کی ترقی کی دا نو آغبر پوری دا عقیدہ دا خلق کو زیادے دا دی کتاب بارا کی دا غلطائی ام یقولو نفترا ازان نجوڑی افترا علی اللہ کذبا ام بھی جنہ ازان نجوڑی یا لیوانے دے اسمانی کتابونو ٹولو دا اسمانی کتاب طول خود لے مقام خود لے اد شکونی اعتراضونو چی پا مختلف اندازونو کی دو
دا غوټول شکونو شبو جوابونه ورکړي. د قرآن دور کی جواب دا ورکړی دی فاتو بسورۃ من مثلی. نو تاسو هم داسې بیان تیار کړئ کنه جوړ کړئ. که تاسو داسې پیش کولی شئ نو موږ به وینو، که نه اتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، دوزخ لځای پې خلاف مه کوئ. د آسمانی کتاب مقام ډېر اوچت دی. ایس یو خبره پیغمبر بے د آسمانی کتاب نه نده کړي، یا هغه کتاب ویلی دی یا د کتاب مطلب ویلی دی، هغه یې څرګند کړی دی په خپله حواله د خپل ځان نه شخصا څنګه ویلي پیغمبر. دا الله بارکه که عقیده صحیح کول غواړي نو په قرآن به یې صحیح کوي، بله لارې نشته. یو ځای کې ما دا خبره کړې وه، مولیان وو څه خبرې کړي، زه خبر شم نو ما ووی څوک وایي چې زما عقیده درسته ده او د قرآن نه نی خبر، نو دروغ وایي، دروغ وایي. او که څوک وایي چې زه یې ویم زما عقیده درسته ده، ما دا ولاړې ما څوک دی ووایي ده چې اوس یې پته ولګي قرآن دی نه ا د بل کتاب نه عقیده درسته کې صحیح کی، دا کېدی نشي، امکان نه لري. دی وجه باندې نو قرآن ماخذ دی د عقیدې. نو آسمانی کتاب که تیرو او که قرآن عظیم دی، فرق دومره دی. عالمان د تفسیر وی آسمانی کتابونه ټول لوح محفوظ کی په عربی لیک دی. د لوح محفوظ نه دنیا ته په ذریعه د جبرئیل علیه السلام په عربی راغلی دی، عربی ژبه خو د قومونو ژبه عربی نه وه. نو چې عربی نه نو پیغمبر ته امر د دیو چې کتاب ته دو ته په عربی مه وایه، ته کتاب د دو په ژبه باندې وایه. نو پیغمبر با دا عربی ترجمانی په خپل تعبیر د قوم په ژبه باندې هغو ته بیانول. نو تورات د هغو په ژبه ویلی کېده، انجیل زبور د هغو په ژبه ویلی کېده، صحیفې د قومونو په ژبه ویلی کېدې. اصل کتاب عربی هغو ته نه دی ویلی شي. او وجه څه وه چې اول به ورته عربي ښایي، نو بیا به ورته وروستو مطلب ښایي، وخت ډېر لګي ګرانېږي، نو په عربی نو مجبوره کړي، د هغو په ژبه ورته وه. قرآن دا وایي سورت ابراهیم کی وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم، نلگم پیغمبر نمی دلے گلے چرتا لیکن پجب دا قامی چی دینو تسرگان کی دا اللہ کتاب تا بیان کی. نو چی پا عربی بانی نو دو ترجمانی بکی، عربی با تو جدا خی بیا با تو عجب جدا خی، دا قوم پجب باندیو. دا تیرو کتابونو مطلب دا سیو لکه حدیث تا نبی علیہ السلام اغم دا اللہ ویلی دی خود دلی دی، خود تعبیر وادا دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا. توراتم لگل دا اللہ، خود تعبیر دا موسیٰ علیہ السلام و دا حارون. دا خبر دا چی سن کتاب دا اللہ نوم اقا سے سر بر ترجمانی اگو کردی دا کمی زیادہ پکن در آگلے دا ولی و دیبانی اتفاق دے دو امت لا یحیط باللسان الا النبی. دا اللہ نا پس دا جب حاتا بے دا پیغمبر نبر چوکن شی کولے چی سا جب دا قوم دا داغی جب طول حاتا پیغمبر کولی شی اللہ لے گلے دے دا پارا دے ناغی پا جب پو اکڑی بے دا پیغمبر نا علیہ السلام نا دا قوم طول جبا طول تعبیرونا بل چالے نور دی. دا خواجہ دا رسول علیہ السلام با ٹکی وی عربی بے وی، اصحابان با حیران شو چی دا دا کم ازدا کرلا دا کم دینے ہوئی.
تپوس تم شیرے ابو بکر صدیق تپوس کو یا رسول اللہ دا تسنگ وائی دا احاطہ علم اللہ ورکڑا موسیٰ علیہ السلام دا عربی پا جب محیط علم اللہ ورکڑا کو بلخوا دا قوم پا جب محیطو نوچے سنگ عربی وا بالکل سر پا سر ترجمانی اگا کرده ٹکے پہ کہ ازان نکاب زیاد کرے یا کم کرے ندے نو اگے تو پا دے وجم دا اللہ کلام ویلے کی دا دا سی انجیل و زبورو پا خلاف دا قرآن نا قرآن برو پا لوح محفوظ کی پا عربی دے اللہ رب العالمین پا عربی ویل لے جبریل پا عربی وردل لے دنیا تیرا اوڑ لے رسول علیہ السلام تے پا عربی ویل لے او بیا نبی علیہ السلام عربی خپل شاگردانو تا اداغون شاگردانو تا اداغون پا سلسلہ زمانگا استازانو تا زمانگا استازانو نمانگ تا الحمدللہ اللہ را رسول لے اللہ دے اولو حجرون ورکی زیادم را خدماتی کرے دے نو دا یو کتاب پا خپل اصلی جوابانی دے دیو جبان دی دا قرآن اعلان دا دے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ دا دی عزت خبری مارا لی گل دی اللہ ہوئی اددی عزت تا خبر و حفاظت کے ان کی منگل زبہ حفاظت کو تیر کتابوں کی تحریف شوئے دے کی گی پکی وسمو قرآن کی تحریف دے کلماتو نہ مخ کی شوئے دے آنہ بتر قیامت اوش سنگ چی دے قراءات سبعہ متواترہ چی سنگ مخ کی وقت کی اسم آغسی دنیا کی قراءات شاذہ یا غیر یا مشہورہ غیر متواترہ سنگ چی مخ کی داغی بیانوں کی دا معلوم اسم بیانوں کی معلوم دی حفاظت دے نازکا دا پاگا اصل مبارکہ جوابانی پاتی دنیا کی دویم خبر داؤم دا تیرو کتابونو کی حفاظت تحریف کد کلمو شیدے نو دا معنی شیدے قرآن کی تحریف دا معنی یعنی مطلب بدلول بل پلاڑول دا شیویم دی کی گیوم خدا اللہ احسان دے چی سنگ بکی تا چار ردو بدل کرے دے اقصو تا اللہ دا غر دا علم یو غر ادرو لے دے او غیولی چی دا خطا دی دا غلط ہے واللہ یعنی اگر تحریف اگر وقت سره چی پیدا شوی دین عالمانو رد کرلے اگر رد کتابونو مشتے تفسیرونو کی مشتے حدیثونو کی مشتے شرو کی مشتے زمان فقہ کی مشتے روایتونا چی دا غلط تی و دا غلط تی دا غلط نو دی حفاظت دا الفاظو مشوی دے اسی ہم حافظان قاریان مجویدین اگو امد دی حفاظت کر لے او کئی اور اسی نور خلق عوامی ام کئی حفاظت دمانا حفاظت دا تحریف نہ بدلول یا دمانا حفاظت احکام چنہ جوڑول وقل استنباط دا اغا زمانہ کی مشیرے روستم شیرے اتر قیامت پوری بکی گی الحمدللہ دا کتاب محفوظ پاتی یو وجہ خداوا دویم داوا دا کتاب دا حفاظت چہ دا نورو کتابونو کا حفاظت نشو دا لفظ یا دا معنی تحریف شو و اللہ قرآن را لے گا و محیمن علی قرآن دا اسمانیو کتابونو محافظ دے نو قرآن حفاظت کو جدا پا کی خطا دی دا پا کی خطا دی او دا صحیح دی ہو کہ قرآن کی تحریف ہوشی دا کلمو یا دا مطلب بل کتاب دراتلو شیخ دا صحیح کی بیا بل پیغمبر شتے نشتے دا دی قرآن نرست دی قرآن دا حفاظت کولو دلیل امدادے چی بل کتاب نشتے نہ بل پیغمبر شتے چی پا دنیا دی راشی او غلی بیا دی کتاب تصیب کی نہ دا یو دا قرآن مقام دے ذکر آخری کتاب دے پا دی معنی بانی توی دی محیمن علی سورت معیدہ کی قرآن میرا لے گرے دے کتاب دا دا طول کتابوں نے حفاظتی کتاب دے دا خلق بے اعتراض پیدا ہو چی دا دا بندیانو جوڑ کرے دے یو دی کی غلطیشتی دعا درم دا چی دا دی مقابل بل کتاب دے غی کی دا سلی کلی کتاب دا غی مقابل کاؤ دا دا دیر خلقو نظریہ وا
در ډیرو خلکو خیالو چې کتاب دی او پاغي کی دی غلطی دا چرته نشي کېږي. نو کدا وای چې کتاب کی غلطی دی دا ډیر ناکاره سره دی، غلط سره دی. مليان دل تر غون شو مناظره کوي، اتیا سلطنت راغلی جنډې باندې کړی. الله دا الله احسان او شرمېدلی لاړل. نورست بیا خبرې بیا کیږي ډېر وخت پورې یو سړی وي بیا غوسه غدا کتاب ودای ما کتاب دروغو ا کتاب کی دروغ لیکلی هغه جذباتی وانجو مټی راکې وی کتاب کې دروغ دی او ما کتاب کې دروغ دی کې موت مټی راکې او کنه کتاب کې دروغ دی بنده په دې خله دروغ ویل شي نو د قلم په جبه دروغ نشي ویل د قلم په جبه دروغ ویل کنه دروغ لیکلی دا به کېشته سره حیران شو غنو ما زیګرو خلقم حیران سحر باندې می کتابونه راو څنګه میرا وخت مې ترشته ته خطا کړم زمانه قران ویلو عقیده هم درسته هو جذباتی په یو ټکی باورې دا راوړې دبا غیر مستقل ما وشته کتاب کی غلطی شته تا ته خیم دا احمد رضا تفسیر میرا وړولا د تاج کمپنی چاپ ته دا مې توخو میں دا تاج کمپنی دی میں قرآن دے کنا صحیح دی قرآن بھی ہو صحیح دی بالکل میں استاد دی کہ خیم خطائی جی چا کر لا ومما رزقناهم ينفقون بانی احمد رضا علی کری راغ شاگرد نعیم الدین مراباد آبادی ایماندار آگا دے چما تصور کری آگا لگئی ہوئی اس میں 11ویں شریف تیجا سالینہ